فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. د سورۃ البقرہ د اولی سے دویم باب شروع شو، دا تر 39 آیات پورے دے. او دیکھ مسئلہ دا اللہ دا توحید اور دا اللہ دا یوالی بیانی. دائی توی خطاب عام دا توحید فی العبادہ بارکی، دا عام خطاب دے خواہ دری ڈالی ذکر شوی، اس اگا دریو ڈالو تا عام خطاب رب العالمین کی. تا سو گورے اول ڈالا دا چاوا دا متقیانو، نو متقیانو توی چی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم، اے خلقو بندگی خاص کے دا رب اخبل. سمعنا متقیان خو اسم دا اللہ بندگی کی، یعنی پدی کی مستقیم شے و کلک شے. دویم اڈروا اغا ان الذین کفرو، اغی خو بیخی دا اللہ دا عبادتنا مخڑی منکر دین، اغی تا دعوت دے اعبدو ربکم، بندگی دا خپل رب سر خاص کے او دا دی بندگی نا مخ ماڑا وے. درے مڈل دا منافقان ہوا، اغیتم خطاب دے چی عبدو ربکم، پا بندگے کی اخلاص پیدا کے و منافقت دلری کے. نو دی دیو ڈلو تا خطاب دے پا یا ایوہ الناس، او دا دعوت خد دی صورتو، یا دا دعوت دی اولی حصے دا بقری ترچین میں آیا تبا. دا مسئلہ بار بار کی چو اعبدو ربکم، بندگی خاص کے دخپل رب، او دغ رب سر سوک پا بندگی کی مشرک ہے. دا خطاب عام دے یا ایوہ الناس، اے خلقو، یا حرف ندا دا، او دیکھ طلب و توجہ الاقبالی دے یو مخاطب توجہ راڑولی. دا معنی حقیقی وی دے باپ کی، کل معنی مجازی بھی آرہ سی. نو نیٹون مخاطبین تا اللہ توجہ ورکی دی خبر طرف تا چو اعبدو ربکم، دخپل رب دپارا بندگی خاص کے یا ایوہ الناس. نو یو تاکید پا حرف ندا شو، بل پا ایو سر چکل راشی ندام تاکید تے اشارہ اضافتن، او دا ہا چی دن دیتا حرف تنبیہ ہوئی غیر عامل و حروف وغیرہ دی. ندا پڑے تاکید سر امو متوجہ کی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم، اے خلق و بندگی خاص کے دخپل رب لرا، خپل رب سر سوک پا عبادت کے مشرک ہوئے. تاسو گرے پا قرآن کی دا طولنا اولنی خطاب دا دا اللہ دا توحید بارک دے یا ایوہ الناس، دا دا اللہ اولنی خطاب دے پا حرف ندا سا. او دا اولنی خطاب دا توحید متعلق دے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم. ابن عباس سے معنی کئی وحیدو ربکم، توحید منے دخپل ربو. دا دا ٹولنا اہم مسئلہ دا زکا اللہ اولنی خطاب پا قرآن کی دا توحید پہ عبادت بارہ کی ذکر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ دا 37 جلدہ، سورہ 37 جلدہ، او یاد ودرش جلدہ فتاوہ دا. او لنبے جلد چکم دے اغد کتاب توحید الالوحیہ، دا اللہ دا توحید فی الالوحیت بارکی. توحید مسئلہ اہم دا، دی وجنا مونگ دی علماء و تزدہ دیر واما طولنا قیمتی بیان کم دے دا عالم. دا عالم قیمتی بیان اغی چھ دا اللہ توحید لبگی سور کی.
او توحید فی الالوهیت لخصوصا چه الہ او حاجت سر کون کے او مشکل لرے کون کے یو اللہ دے بید اللہ نداکار یو نبی یو ولی یو پیر یو فقیر یو جوندے یو مڑے یو ونا یو گٹا یو لوٹا یو دوت نیچی کولے دا دا رب صفت دے او صرف اگا حاجت روا دے دا دا ٹولنا قیمتی بیان دا عالم دے دویم نمبر قیمتی بیان دا دے چورتوئی چې د پیغمبر علیہ السلام راوړل شوی دین کې د پیغمبر د خبره مقابله کې د چا د قول سره حجت او سه حیثیت نشته دریم حسن په بیان کې دا خبره بکې خود اخلاق او بدایره کې دنه وکي زړونه باندې درد سوق په ټارګټ کې نه دا د بیان حسن دی سلورم د مسلمانانو په اتفاق او په حسن معاشره به خبره کې چې د مسلمانانو منځ کې دنه د زړونو اصلاح وشي دا سلور د بیان غټ غټ صفات دي نو دې آیت کې ته اول صفت راوړو یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلق و بندگی خاص کې در رب خپل او دا قاعده ده وی دا فعل قیدی دا پارا دا مفعول دا مفعول بیهی چی دی دا پارا دا مخ کے فعل قید شوی معنی دا اعبدو فعل فائل دا ربکم مفعول دی معنی دا چی دا عبادت بند دا رب دا پارا بی دا رب نا عبادت دا بلچا دا پارا نشی کے اعبدو ربکم بندگی خاص کے دخپل رب دا پارا نو دا خطاب عامو کو خواہ دلتے یو خبر کی گی یرا دا دا مکی والو دا پارا دا یا ایوہ الناس خطابو او یا ایوہ الذین آمنوا مدینی دا پاری دا خبر ٹک ندا کدا ٹکے نو بیا بدا سے وے چھ اول مصداق مکی او بیا مدینی خلق تخصیص بنا پیدا کہ جرا دی سر خاصی و بل سوکتے نہیں مرادو قرآن با بخبل عموم پر دے سیدنا عمر وی کہ دا بنی اسرائیل دا آیاتون برالل وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ مَضَتْ بنی اسرائیل یو قوم چاغلار وَأَنْتُمْ تُعْنَوْنَ بِهَا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا پیغمبر علیہ السلام امتا نن سبا دا دی آیاتون نوی تاسو مرادی دا خرج دا تفسیر سیدنا عمر کرے دے یعنی بیا بخلق ہوئی چھ دا پوخانو آیتون پوسانو چسپان کی کہ دا قرآن صرف دا پوخانو خلق دا پارشی بیا خدا جنت و جہنم دا صحابو دا دور دا خلق دا پارشو مونگ دا پارا پکیسی دی پتہ لے کہ دا حکم دا قرآن عام دے نو پا یا ایوہ الناس سر خطابو کو دا عمومی دعوت دے اے خلقو الناس نوستوی متحرک بالارادہ سوک چھ حرکت کوئے نو دا خبر ہوئے اعبدو ربکم بندگی خاص کے در رب اخبر لرا اگر دا جملے انشائیہ دا اعبدو ربکم امر دے گانا انشائیہ ملیا دیکھ یو کار پیدا کولی دو معنی دی دے انشاء دلتا یو دا کتروسر دا غیر اللہ بندگی کولا نو انشاء دا اس دا اللہ بندگی پیدا کوا دا اللہ بندگی کوا دویم دا چکا پرون دکڑی ننی بیا کوا سبای بیا کوا ار چیم دوبارو دا سر نکوا لیکن دا اللہ پا بندگی کے یو فند ہے اعبدو ربکم بندگی خاص کے در رب اخبرتا گورا دو قسم خلق دی صدا سری چاگا دا بندگی دا رب دا پارا نکی بس دنیا پرست دی اللہ تا ندی اسگار تو یو دعوت غیت دی چا اعبدو ربکم دا اللہ بندگی شروع کے اللہ تا متوجش دویم دادا جزن خلق کئی خو اخلاص پکی نشتنو آگی تو اعبدو ربکم بندگی خاص کے در رب اخبر او پا بندگی کے گوری اللہ سر سوک شریک نشتا پا منسکم اللہ سر ببل سوک نو شریک ہے قانون بم دا یو رب العالمین منی لکه که یو سړی د غیر الله د پر منځو کې دا به شرکی کوي
که یو سړی د غیر الله دپاره رجوع نشي او زکات کې دا به شرکي که نه وي نو که د الله د قانون مقابله کې د غیر الله قانون منې او په هغې رضا او د الله د قانون مقابله کې خوښې نو دا ډېر لوی جرم دی اعبدو ربکم دا د رب صفت دی دا عبادت د رب کوه دا به د بل چا نه کې اعبدو ربکم بندگی خاص کې د رب خپل او ګوره وې رب بنې ونه وې نکره ونه وې ربکم وې اضافت ضمیر ته وکړو محبت د رب العالمین ته پکې اشاره ده چې دا خو ستاسو رب دی ده خو ستاسو تربیت کړی دی ما مخکې د رب معنی د بیضاوي او جلالین به حواله کړې وه انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام یا الى حد الکمال په مزه مزه باندې یو څیز تربیت کوي او حد کمال ته ورسوي دغه ذات ته وایي رابو نو د هغه ذات عبادت کوي کوم ذات چې رب ته ستاسو تربیت کړی دی او تاسو حد کمال ته رسولې اعبدو ربکم د خپل رب بندگی شروع او ګوره بندگی کله د زړه عبادت قلبی د زړه کې به یره د یو الله نه کې بې د الله نه به د بل چا نه یره نه کې تمامه دنیا به ستا الله غلامه کوي او په دې باندې ما ډېرې تجربې کړې دي د زړه د الله د رب دپاره کا او الله سره په دې کې بل څوک مه شریکوه زه هم که ما د غیر الله نه یره کولې دې کلي کې به ما د الله د توحید مسله نه وه بیان کړې نه مې شو بیانولی زور د دې خلکو په ما زیات دی ځوانان او طاقتونه د دې زیات دي خو الحمدلله بغیر د چو د چرانه ما مثلا نه ده پټه کړې او په ډانګ پیللي مې کړی دا ولې دې زړه کې د الله یره راوله د غیر یره به په خپله د هغې زړونو ته ورشي او ستا نه ویرېږي علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه د سبکي سره مناظرې کړي دي هغه د بادشاه چمچه وه طاقت هم زیاتو او دا یې ویلي چې شیخ الاسلام را دننه شي مه پاسئ ورته ځان پرې غلی کې د ټیم مقرر ده چې شیخ الاسلام په دروازه ور دننه شه سره د بادشاه ټول خلک بې اختیاره پاڅېدل وروبت الله ورکړو شیخ الاسلام دا ولې حق وی د الله مینې زړه ته ورکړو د زړه عبادت کې الله سره بل څوک نه شریک کړی که ته د الله عبادت کې خو یره ور سره د غیر نم کې دا د چیرمین صاحب یره شوه دا د ممبر صاحب یره شوه دا چې د وزیر اعظم صاحب یره شوه دا پکې چې د حاکم صاحب یره شوه دا بس ته لاړې تب ختمې بیا ته هیڅ هم نشو کولی ستا مثال د شربت پولاد دی نوم دې غټ دی نور ټوخي کې هم کار نه کې ته هیڅ شی نه بیا په خبره باندې هم رسېدی د زړه کې مسله کې ګوره په بل څوک نه شریک کې دا زړه د الله کور دی ړومبې دې په ده محنت وکړه د غیر الله یره به تې کټ کې دویم د غیر الله محبت به هم تې کټ کې ګوره والذین آمنوا اشد حبا لله کم خلق چې ایمان والدي دا په محبت کې د رب سره ډېر سټیټ دي ابراهیم علیه السلام قوم ته یو خبره کړې وه کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به سلطانا تاسو بی دلیل د رب سره شرک کوئ تاسو د رب نه یریږئ او زه بس تاسو نه یریږم کم چې د ځمکې او د اسمانونو سوپر پاور رب دی تاسو هغه پریښي دی او د هغه خلاف شرک کوئ تاسو د رب نه یریږئ او زه بس تاسو نه یریږم کیف اخاف ما اشرکتم زه نه تاسو نه یریږم نه هم د دې قبرونو والو نه یریږم ټول را یو ځای شئ ما ته تکلیف راورسوی ده دې ته څه وایي د زړه محبت د رب دپاره جوړ کې دې ټکي ته ضرورت دی ګوره هسې په دې آیت تېر نه شئ ډېر خلک د قرآن دا درسونه کوي شوق دی علي مزه دی علي لذت دی علي سرف علي عمل ته راشئ عملي میدان ته دا د رب د عبادت خبره ده او بس دا پریکټس شروع کې چې زه به بې د رب نه د بل چا نه یریږم نه دا زړورتیا چې درکې نه راغلې که نه
نو ایو سړی تخزي ډوډۍ کې خدا نو چې د نوړې واغست نو وی میډم دا مالګه خو بکې کمه ده نو هغه الله دې وبخي هغه سره سمسې لاس کې وا چې غرب شي د مخامخ باندې ولو وو کسی دی وې نه په دې خپل لاس کې دی او کېړې ګوتو کې نیولې دي ور کې ودرې دو اخذ دې وې که خله مې ماته کې خو بیا به مو هم چې مالګه بکې کمه ده وایي کنه یری کوم نه خبرم دغه څه ده نظام کتیخ تم کې خو مسله ډېر کوا حق کوا وجه دادا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی یو معاملستا خلق سره دا او یو د رب سره دا د خلق معامله پر رب ختم شي خو در په مرګ ختم شي د خلق معامله خو رب سره چې د کوم معامله دا خو له په مرګ سره شروع شي نو د رب کاغذونه وړل صفا ساتي التب حکمتنا پالیسی او د ډوګ بوګ ډیر نه ساتي اسنه چې د الله په کاغذونو کې ګندې او مرګ راشي او جهنم دې شي نو اعبدوا ربکم بندگی خاص کې در رب خپل لرا پسړه کې یره برچانه کوي او محبت هم د چا سره کوي بس دا کوم د الله نه ویری دو صحیح او د الله سره مؤمنه شروع کړه کوم خزه چې په خاون مې نه ابل سړی ته لای کی د بل سړی سپورټ کوي نو موږ چې پرب مې نه شوم په بل الہ د بل باطل معبود سپورټ وکړو موږ په بل چا د قانون او د الله او د دستور او د مقننی تایید وکړو موږ په بل چا تنظیم کې داخل شو مونږ رب نه یو تنظیم کې کړي تنظیم زمونږ اسلام دی نو چې رب د لکم تنظیم جوړ کو د رب د جوړ شوی تنظیم مقابله کې د خلکو وضعي تنظیمونو کې وردن نه کېږي دا ته پر رب ماین یې دا ستا رب سره مینه ده نو اعبدوا ربکم د رب تابعدار شئ دا درې ډلو ته خطاب وشو اوس ګوره 15 صفات به د رب ذکر کوي دا ځان سره ولیکئ او دې 15 صفاتو کې بخي چې دا 15 صفات به د رب نه د بل چا نه دي نو چې نه دي نو اعبدوا ربکم دا به په دې دعوت دلایلی په دعوه بسې دلایل وي اول دلیل ته وخت د ځوانه الذي الله غزاد خلقکم چې پیدا کړی تاسو تا اول صفت ده مونږ پیدا کړی چایو بيد الله نه بل څوک پیدا کوونکې نو چې بيد الله نه بل چا پیدا کړي نه نو داوی سره ولګوا او عبدو ربکم بندګیم صرف د رب کوا او څنګه پیدا کړي ماشاءالله په وبو باندې الله خپل هنر ښکارا کړی دی په وبو باندې کاریګری ساينسدان نشي کولای کولی شي په وبو باندې کاریګری انجینیر او ډاکټر نشي کولای علم نخلقکم من ماء مهین دو ساس کی بے حیثیت وبوی منی اللہ پاوی خپل قدرت استعمال کو سمرا خیسته انسان ته پیدا الذي خلقکم الله وی پیدائش در لما کړل بیا د مور دا وړه خېټه می تا د پاره یو لوی دنیا کړه خلقکم الله وی ما پیدا کړی وای بیا پدی کې دن د وبو نظام پکار دی الله وی خلقکم ما در کړی دی کنه دن پر رحم کې یو پوکڼه جوړ کړه او ته وته وردن نکړي او هغه پوکڼه سپور پرې نه خدا زکه بیا به د مور تشي او خېټه خوګیدل ا پوکڼه ته وبو ډک کړه او بند کړه دبګي مین تاويږي منډه پکې وخی د ماشومان لاسونه وخی خپې وخی جاړي خاندي چغي وي دا د مور خېټه د لپاره یو لوی دنیا ده خلقکم الله وی ما پیدا کړ الته د مور د نوم په ذریعہ تعالی خوراک درځي کنه نګوره د خوراک ته ګوره تا الله درکې دا ټول تربیت الله کوي نو په خېټه کې چې ته بار دنیا ته راوستل غواړي نو ستا وړوکی کېدل کمال دی سړي کمال دی چې وړوکی نو پراتلو کې بلاره آسانی مور بره تکلیف کې نه نو الله د عقل خلاف کار کوي دام په منکرین حدیث رد دی
خیټه کې ماشوم وړو کې کوي کې غټي رسته رضا غټي ولې یاره نشته هغه رب سره ما او تا یریږو چې دا به واپس څنګه راځي دنیا ته اگر رب د ثم السبیل یسر الله وی د راتلو لار به آسان کړی څوک در باندې پوه نه شو ته دنیا ته رالی خلقکم الله وی دې تمام سخت مراحلو کې هغه ځوان بابا ما ته وخایا هغه پیر بابا او هغه کاکا صاحب ما ته وخایا هغه تر ډیرې بابا او هغه مړی ژوند دی هغه ولی او نبی وخایا چې د مور په خېټه کې دنه ته یو ورځ ډوړې درکړي او چې درکړي په د مور په خېټه کې دنه که یو ورځ فریاد کم بابا اوریدلی نو هغه بابا له عبادت وکړه او کدی نه اوریدلی نو عبدوا ربکم بندگی خاص کې در رب خپل پوهه بنشله دا په داوا اول دلیل او دلیل بداوی سره لګي شرع تهذیب کې به مسله راشي فکان کدعوا الشیء ببینه و برهان خبر برابر شي تقریب تام و ته مناظره کې وي یو سړی داولی کې او پاغه برابر دلیل راغی دې ته وی مناظره کې تقریب تام په خبره وایي کنه اجری فاتحه نشته او پسته می اولا په دې څه غپ لګي دا تقریب تام نه دی الذي خلقكم الله وی ما پیدا کړی کنه او ګور دا صفت مشرکان او مانو صفت د خلق لله وحده خالق الله مانو دا تبلیغیان رونه چې دي ناقص توحید بیانې دی وی چې الله را کوي ډوډۍ الله را کوي ریجی الله را کوي اوبه الله را کوي امون الله را کوي اندواني الله را کوي کېلې الله را کوي او سیوانم وی الله را کوي دی ته وی رازق خالق مالک دا د مکه مشرکانو منو قران په گواه ده ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کته دې پیوسو کې چې د اسماء او اسمان چا پیدا کړی دي تاکید ته ګور هغه هم سر پنه هووي جو کنه لا یقولن الله لام تاکید نون ثقيله او لن واحد او لن جمع لا یقولن الله دې کې کوئی شک نشتا چې پیدا کون کې اور رزق ورکون کې یو الله دی د توحید الالوهیت کې خبر اوکا چھو ڈوڑے اللہ ورکی ہو حاجت سر کون کے سوک دے مشکل لري کون کے سوک دے فریاد اوریدن کے سوک دے قانون جوڑا ان کے سوک دے دا حلال و دا حرام و اختیار لرن کے سوک دے دغه ځای به د په باطل الها او باندې رد کیږي او دې ته دینه دیتا یار نو اصل توحید فی الالوهیت ته چې الہ او حاجت روا صرف یو د الله ذات دی والذین داشی وخلق الذین او پیدا کړی دی الله کسان لرا دا اسم موصول په زید مفعول کې راځي دی ته محل د نصب وی بیا من قبلکم چې تیر شوی دی مخکې تاسو نه سوال راځي الله وی تما پیدا کړی په خاصه بل چا اولاد نه کېدو نه صاحب به زوی وشو دا خزبر او توراله او تبوی خوار مبارک شه سبخت ورې وی د کم بابا شال له منلو او یره دا جاړو بابا نه دی دا وا بیان وی چې دې اس نشي کوله ما چې دا کہانی په دې خپوال کنه او دا شال باندې مې په خور کو دا شمه مې بلې کړې او دا خټه مې وسټلې په خدای را لسوي را کو کنه په وینواسي مې وشو پیدا سیدا مولان وی چې دې اس نشي کوله زما په غټ کټ نو سي وشو الله وی دا ما پیدا کړی هغه بابا خو خپل پکې به اولاد املشتا ډیر اولیاء دا سری چې دا اولاد په ارمان مړی دي او خلق بیا دا غي کورونه لدی موږ له بچی راکا نو ول خلقکم الله وی ما پیدا کړی بل چانه پیدا کړی زین کې سوال راځي چې زه تا پیدا کړم خو زما د مشرانو د باباګانو په نوم منخت او نیوخت کړی دي اغي پیدا کړی دی الله وینا والذین او پیدا کړی دی الله هغه کسان لرا من قبلکم چې تیر شوی دی مخکې تاسو نه لعلکم تتقون دې د پاره عبادت د الله کوي تتقون چې بچی د عذاب د الله نه تتقون من عذاب الله یا من عذاب النار او تتقون دویمه معنی دار چې تاسو تقوادار شئ او پرهیزګار شئ
نو دا آیت کې یو خبر ذکر شو چې تاسو ما پیدا کړې دا یو دلیل دی ځان نشورو کا دویم ستا مشران ما پیدا کړی دي نو چې تو ستا مشران ما پیدا کړی دي نو دعوه څه ده اعبدوا ربکم بندگی خاص کې د رب خپل یا ایها الناس خلقو اعبدوا بندگی خاص کے ربکم در رب خپل الذی استاسو رب غذات خلقکم چو پیدا کری تاسو والذین او پیدا کری دی آغا کسان من قبلکم چو مخکستاسو ندی لعلکم تتقون دی دا پار چی تاسو بچے دا اور دا جہنم نا